نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة النساء پارا نمبر 5 رکو نمبر 21 آیت نمبر 142 خلاصه د رکو پس داغین لفظی ترجمه مخکی رکو کی ناکارا اوصاف د منافقینو بیان شوی دي څه ناکارا صفاتونه دي چې هغه دی رکو کی بیانېږي یو دا چې دا منافقین په خپل خیال کې الله ته د الله رسول ته مؤمنانو ته دوکه ورکوي منافقین د ثواب او د عذاب قائل ندی زکا ناراستی کوي سستی کوي په کولو د مزکی د منافقینو په عمل کې اخلاص نوي څه عمل کوي د ریا د پاره کوي منافقینو کې دغله پند نه اسلام طرف ته وي او نه سم د کفر طرف ته وي منافقین با د جهنم د ټولو نه پلاندې طبقه کې وي منافقین که چرته په اخلاص سره توبه وباسي نو الله غفور الرحیم دې معافي ورته وکي منافقینو ته د توبې د وستلو ترغیب دې اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يقينا منافقان يخادعون الله پخپل خیال کې دوکور کوي الله تا وهو او دغه الله خادعهم دوک کوي دوی سره دوی تبا دغه دوکي سزا ورکي یا دوی په دوک کې اچولي دوی خیال داده چې څنګه د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمې په ویلو باندې مونږ ته دنیاوي فائدې میلاو شي د مسلمانانو نه نفع میلاويږي پس د مرګ نه به مونږ ته نفع میلاو شو د جهنم نه بچ شو دا دوی غلط فهمي ده واذا او کله چې قاموا ودريږي دوی الى الصلاه منزتا قاموا ودريږي کسالا ناراست سستی کون زکه د دوی عقیده د ثواب او د عذاب نشته د پمز باندې یراؤون الناس خودن کوي خلقتا دریا د پاره مزک ولا يذكرون الله او نرا يدوي الله لرا الا قليلا مگر لګ شان ډیر کم اخلاص پکې نو هغه هم دریا د پاره مذبذبینا حیران دي دو پړ کې دي مذبذب معنی ده هر طرف ته شړلې شوی نو کله چې دوی د مسلمانانو طرف ته ورشي هغه وشړي کله کافرو طرف ته ورشي نو هغه هم وشړي بین ذالک پمند دي دواړو ډلو کې حیران دي او شک دي لا ندی الہ اولائی طرف د دی خلق تا نسم د مسلمانانو طرف ته ولا او ندی الہ اولائی طرف د هغ خلق تا ومن یضلل الله او هغ سوک چې بلا رکړي الله فلن تجدانو هیڅ کله بیا بنمومیت له هغ لرا سبیلا سلار د هدایت دغه کافران منافقین دی دوی د پر هیڅ سفارش بنوي یا ایها الذین هغه کسانو آمنو چې ایمان مو راوړی دی لا تتخذوا الکافرین منسی کافرانو لرا اولیاء دوستان خپل رازدارا درڑن من محبت کون من دون المؤمنین سوا د مؤمنانونا او دغه منافقین خواغی لرا دوستان نسی اتریدون آئی غواړی تاسو ان تجعلو دا چې جوړ کړی لله خاص د الله د پارا علیکم پزان خپل باندې سلطانا مبینا دلیل خکارا عذاب ستاسو باندې په کفر ستاسو باندې او په نفاق ستاسو باندې تخویف ذکر کیږي ان المنافقین یقینا منافقان بوی فی الدرک الاسفل په طبقه لاندې نه کی درک معنی د طبقه د دې جمع درکات راځي مراد د دینا د جهنم هغه و طبقی جهنم د لظادا حطمادا سعیر سقر جهنم هاویه د ټولو نه لاندې دغه هاویه طبقه ده او په دغه کې منافقین پراتوي ځکه د منافقینو کارونه ناکاره کفر هم کوي استهزاء هم کوي مسلمانانو ته نقصان هم رسي دین پسې ټوکی مسخري هم کوي من النار د اور د جهنم ولن تجد لهم او اسکلا ببیان ممی دوی د پارا نصیرا سوک مددگار دعوت دے د توبه دغه منافقینو او سلور شرطونه اول شرط داده ایمان براوړی کفر به پرېږدی منافقت به پرېږدی دویم اعمال به صالح کوي فسادونه به پرېږدی او دریم د کتاب سره به تعلق جوړوي او سلورم به هر عمل کې به اخلاص پیدا کوي بیا تاسو د ډلې د مؤمنانو نشوي
اجر او ثواب بدرته ملاوي. الا الذين مگر هغه کسان تابو چې توبه وکړي واصلحوا او اصلاح وکړي د خپل عمل واعتصموا او مضبوطو نسی بالله دین د الله لرا واخلصوا او خالص کړي دینهم دل خپل لله د الله د پاره فاولئک نهم دا خلق دی مع المؤمنین دلته مع پمانه د من د مؤمناننا مسلماناننا وسوف وزردا یؤتی الله المؤمنین وربکری الله مسلمانانو تا اجرا عظیما اجر ډیر لوی کنایه جنتنا الله ورته جنت ورک. ما يفعل الله سبکوي الله بعذابکم فعذاب در کولو تاسو تا ان شکرتم کچر شکر وکړی تاسو وآمنتم او ایمان راوړو تاسو وکان الله او دې الله شاکرا قدردانا فلک عمل باندې ډیر اجر ورکی او لک عمل سره د اخلاص نه هغه هم قبلي عليما او خپوها په حالات باندې.